الله په هغه وخت کې د سړی امداد کوي چې څو وخت کې د زړه نه داغه نه د امداد تقاضا وشي. د زړه نه د امداد تقاضا باندې یو دوه مثالونه واوري. یو سړی راغی بل سړی نه قرض وغوښتو چې ما ته یو 100 روپے قرض راک. هغه 100 روپے راواغسته او سړی ته قرض ورک. نو غاغستون کې ورته وی چې الکم داسې دي پیسې راکړي س گواه س وکیل س ضمانت. نو ورکون کې ورته وی چې کفا بالله وکیلا، دا الله نه لوی وکیل بل څوک دی. دا 100 روپے می دا الله په وکالت درکې وی گواه. نو ورته وی کفا بالله شهیدا، دا الله نه لوی گواه بل څوک دی. 100 روپے می درکړي، خدای می وکیلم دی او خدای می گواهم دی. روړې به کلا پهله تاریخ باندې ډېر سړی لاړو. اوس چې پهله تاریخ راغو سړی اراده وکړه چې هغه قرضداري ته 100 روپے یوسم د سین غاړې تراوته دی او سورلی نشته چې پکې را سور شي او دل تراشي. په خوا سورلای خو به یا د قچرو وي یا به د خرونو وي یا به د اوخانو. اړکه خیال وکړو چې سړی ته خو زه وعده خلاف کېږم. اوس هغه د قرض مالکم د سین غاړې تراوته دی چې کم سړی چې ما ته خدای وکیل او گواه کړو دا غنن نیټه دا ګورو چې راوړی کنا. اوس هغه د سین په غاړه ولاړ دی، د انتظار کوي او هغه د سین په غاړه ولاړ دی، د سورلای انتظار کوي. سورلی نه پیدا کی. اخر د ونی نه یو لرګی راغوس کو، داغه دا منځي سوره کو او پکې 100 روپے واچولې او په د پاسه کپڑا وتاړله او یو چټي ولي کلو پکې واچولو چې خدای دا پیسې هغه چاته لګما چې کم درا کولو پټیم کې ترا ته گواه کړي وکیل کړي. ته ګوري چې سورلی نشته نو دا سین به ورورسي. د سین په غاړه سړی ولاړ دی انتظار کوي چې ګوري سین کې یو لرګی را روان دی. اړکه خیال کو چې قرضدار قران غیر راشد لرګی راونی سا کور کې به اور بل کی لرګی راونی وو کور ته ماخام راغې خزه ته وی چې قرضدار خو میرانغه خدا لرګی سین کې را روانو دا میرونی وو. خزه ورا کچرو بلی کو روټای به پخا کو چې لرګی له ته شهر اواجول چې ماته یې چې ګوري 100 روپے ته پریوت چټا کې ورکو کاغذم ته پریوتو پاغي کې لیکلیو چې یا الله داغه چا تورسه چې درا کولو پټین کې تو وکیل کړي او تو گواه کړي. تاسو خیال راغی دړنه چې څوک د خدای نه امداد وغواړي او خدای گواه او وکیل کی نو بیا دریابونم داغه تابع وي او د مالک مال خپل حقدار ته دریابونه رسي.